الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بحث تامین ختم شو چې امین به په زور وي او که پټ وي. بل بحث پکې د فاتحه د سورته فاتحه لوستل دي په مانځ کې شدا په امام پسې لولو او کنه بلولو. امام شافعی سے و امام احمد ابن حنبل رحمهم الله هغه دوانوي چې مونږ با لولو سورته فاتحه په امام پسې موږ کې جهري او خفي. امام مالک صاحب قول دا دی چې سورته فاتحه په لولو په سری منځونو کې کوم چې پټ منځونه دي په امام پسې په سورته فاتحه لولو، او کوم چې جهري منځونه دي نو باغی کې با انصات کو اورو. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دا دی چې په سری او جهري دوانو منځونو کې په مقتدی باندې سورته فاتحه لوستل نشته. کله چې په امام پسې ولاړی نو سورته فاتحه باندې لولي. د ټول ناولنې دلیل له قران نه دی. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. او هر کله چې لوستل کېږي قران تاسو وخت کې دی هغه ته وانصتوا او چپ شي لعلکم ترحمون، د دې لپاره چې تاسو باندې رحم وشي. ابن کثیر وایي چې عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ منځ کو مستکاسان نه واوریدل چې هغه د امام سره قرات بسته، نو هغه چې واپس شو سلام یې وګرځاو نو قال لهم اما انا لكم ان تفقهوا اما انا لكم ان تعقلوا واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. تاسو هغه وخت نه دی راغلی چې تاسو پوه شئ، هغه وخت نه دی راغلی چې تاسو عقل زده کړئ. واذا قرئ القران فاستمعوا له، کله چې قران لوستل کېږي نو هغه ته غوږ دی. وانصتوا او چپ اوسئ لعلکم ترحمون، د دې لپاره چې تاسو باندې رحم وشي. کما امرکم الله، لکه څنګه چې الله پاک تاسو امر کړی. نو دې آیات کې امر الله پاک و دې باندې کړی چې مونږ امام کوي نو مقتدی چې ده په هغه پسې با سورۃ فاتحه نه لولي، قرات به لولي نه، بلکې غوږ بغدي او انصاف بکې چپ اوسېږي. قرطبي هم دا وایي دا چې کوم دی دا نازل شوی دی په باره د مانځه کې، او طبري تفسیر چې دی هغه هم دغه وایي چې ان هذا فی الصلاة والاضحى والفطر والجمعه. سعید بن جبیر نه نقل کوي دا آیات نازل شوی دی په باره د مانځه کې عام منځونه چې دي، او د اختر منځه د وړوکي اختر د لوی اختر والجمعه او د جمعې په باره کې. او دا رنګي آلوسی خپل تفسیر کې لیکي روح المانی کې قرأ رجل من الانصار خلف رسول الله صلی الله علیه وسلم فنزلت الايه. یو سړی د انصارونو نبی اسلام شاته منځ کو مقتدی وو نو قرات الوسطا، نو دا نازل شو یا ایه الذین آمنوا واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. نو دی تفاسیر دغه شانت نورو در منصور کې امام سیوطی رحمت الله علیه هغه هم دغه وایي چې ان هذه الايه نزلت في من قرأ الفاتحه خلف الامام. دا آیت نازل شوه په اړه هغه چا کې چې سوره فاتحه د امام نورستو لوري. مطلب دا شو چې نه بلوري دا خو د مفسرینو اقوالو. وسه دا حدیثونه زمونږ د لپاره دلایل څه دي؟ نو یو حدیث ته ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ دی چې هغه وایي چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبنا فبین لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا. نبی علیہ السلام موږ ته بیان وکړو، موږ ته سنتونه بیان کړو، موږ ته زموږ منځو خودو. فقال اذا صليتم فاقيموا صفوفكم، بیا یې فرمایل چې تاسو کله منځ کوئ نو خپل صفونه برابر کړئ. او یو کس تاسو له امامتي وکړي، کله چې هغه تکبیر وایي تاسو هم تکبیر وایي. و اذا قرأ فانصتوا، او کله چې هغه لولي نو تاسو چپ اوسئ، کله چې امام لولي نو چپ اوسئ. و اذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين.
او کله چې هغه وی غیر المغضوب علیهم ولا الضالین نو تاسو امین وای امین به حسب تر شعر موږ په نسبت پټ ته او هغه د فضلای ویل دویم حدیث ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ده فرمایي چې انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد دا نسائی حدیث ده امام خود دې د پاره جوړ شوی دی چې هغه پسې اقتدا وشي نو کله چې هغه الله اکبر وي تاسو الله اکبر وي کله چې هغه قرات کوي نو فانصتوا چپ وشيږي او کله چې هغه سمع الله لمن حمده وي نو بیا تاسو وایئ چې اللهم ربنا لك الحمد بل حدیث ته د انس بن مالک رضی الله عنه چې نبی رسول الله فرمایي چې اذا قرأ الامام فانصتوا کله چې امام قرات لولي نو تاسو چپ وشيږي دا د بیهقی چې کوم دی هغه حدیث دی بل حدیث ابو هريره عنه فرمایي چې نبی عليه السلام چې کله واپس شو په یو مانځ کې چې باغی کې هغه جهر کو فقرت سره نو فقال من قرأ معي منكم احد انفا یو کس زما سره څوک داسې و چې هغه قرات کو اوس فقال رجل نعم یو سړی و چې او زوما اې دا الله رسول صلی الله علیه وسلم نو نبی عليه السلام فرمایي انی اقول مالی انازع القرآن ما تاسو ویلی نه دي چې زما سره په قرآن کې جګړې وړي کوي نو فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم نو بس چې دغه خبره صحابه کرام واوري د دین وروسته به صحابه کرام شب شغلی شو او قلار شو د دې چې هغه قرأت کوي نبی رسول الله دا ترمذی امام مالک په خپل کتاب موطا او په دې کتابونو کې دا روایت راوړل دی بل روایت چې بل حدیث هغه د عبد الله بن بحینا نه دی رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام وی هل قرأ منكم احد معي انفا زما سره چې چا قرات کو لګ مخ کې نو خلق وی او نو نبی علیہ السلام هغه ته غوسه شو دا ولی تاسو ما سره په قران کې جګړې کوي نو کله چې دا خبره خلق واوري نو بس غلی شو دا غن ورسو بیا خلاص شو بیا قرات نه کو رواه احمد فی مسنده امام احمد ابن حنبل په خپل کتاب کې دا حدیث راوړل بل حدیث چې شپږم غدار نبی رسول الله فرمایي من قال له امام فقراءه الامام له قراءتنا چې امامین له قراءه الامام نو قراءت د امام چې له قراءت د اخرت امام لودي نو هغه پورا دی کنه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سره چې مناظره کوله هغه تاسو ټول خبرې کوي یو کس په ما سره خبرې کوي یو کس کوم دی هغه موږ یو کس په تاسو خبرې کوي هغه مخ کوي چې ما سره په دې کې مناظره وکړي په دې باره کې هغه کس مخ دې به تاسو سره بحث وکړي هغه بس ما وګټله بس ضرورت نشي وڅنګه دی وګټله نو خو دا یو کس په مخ کې کړه مې رابطه هغه زموږ لپاره مشکل چې هغه ودی نو موږ د څه ضرورت ده خط ورکړو تاسو یو کس په قرار کې دې به خبر ټول نه کوي موږ یو کس په دې باندې په قرار کړی دې به موږ کوي امام چې هغه ولي نو بیا څه ضرورت ده چې بیا بل سره دی نو دا ابن ماجه او موطا د امام محمد مصنف د ابن ابي شيبه مصنف د عبد الرزاق هغه کې دا حدیث نقل دی او دا صحیح حدیث دی ټول دا حدیث دی صحیح دی بل حدیث هم دا دی چې عبد الله بن مسعود عنه فرمایي چې قال كانوا يقرؤون خلف النبي صلى الله عليه وسلم خلق به نبی اسلام شاته قرات دوستون نبی اسلام خلقتم علی القرآن تاسو په ما باندې قران ګډوډ کو تاسو مل ولای نو طحاوی دا حدیث نقل کړی الجوهر النقی احکام القرآن د جساسه دغه شته هیثمی دې ټول دا نقل کړی بل حدیث دی هغه د ابو هريره عنه ده چې نبی رسول الله فرمایي ما کان من صلاه يجهر فيها الامام بالقراءه فليس لاحد يقرا معه هغه مون چې باغی امام جهر کوي فقرات سره نو نشته د یو کس لپاره چې اخرتو کې د سره دا به حقیقي حدیث دی بل حدیث دی هغه هم د ابو هريره عنه ده فرمایي چې کل صلاه لا يقرا فيها بام القران فهي خداج الا صلاه خلف امام هغه مون چې باغی کې سورۃ فاتحه نه لوسره کېږي دا مون چې ده دا سپیاز هغه ساروی چې د خپل نیټې نه مخکې لنګ شي کنه غوا میخه وګړه دي ځا ایت سپیاز وي نو دا نیمګړی دی دا مونږه خو الا صلاه
صلات خلف امام مگر هغه مون چې هغه امام پسې امام قرات لولي نو هغه کې مر وره او چې امام نه ځان سره کې لولي دي فاتحه دی وای دغه رنګ ابو بکر دانو هغه جمعه ته داخل شو نبی علیہ السلام رکوع کړه نو دوه سر رکوع کړه مخکې د دینه چې صف ته رسیدل صف ته رانه رسیدل جو روسو چې کوم د زر نیاتو تړو درې درجو په دې رکوع کې شامل شو نبی علیہ السلام هغه ته زادک الله حسن فلا تعود الله پاک دې ساده اخره سیوا کې خو بیا دا کار مکو دې ته واپس کیږي نو اوس کوم کسان چې وایي چې دا سورته فاتحه چې دا په مانځ کې فرض ده نو نبی علیہ السلام خداغه مونږ کړه وې ساده مونږ صحیح ده بیا مکو یعنی دا بیا مکو دا د دې لپاره وې چې د صف ته شاته مو ودرېګا صف لا راځه او هغه چې په رکوع کې شامل شو رکوع کې نو چې فرض دي د فاتحه نو فرض چې پاتې موږ نه کیږي فرض نه ده نو ځکه دا هغه مونږ صحیح کړ دغه شانتي بل روایت کې راځي عبد الله بن عباس رضی الله عنه هغه فرمای چې نبی علیہ السلام کله بیمار شو هغه بیماری چې باغ هغه وفات شو نو بلال رضی الله تعالی عنہ راغی نبی علیہ السلام خبرو چې د مانځ ټیم دی راشه نو نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته وای هغه بخبره مونږ کې ابو بکر صدیق رضی الله عنه هغه مخکې شو مونږ کو نو نبی علیہ السلام صلی الله علیه وسلم سپکواله په خپل بدن کې بیا مونږ راوته او دوه کسانو نیول اخپی راخ کړي باغو باندې لاسونه چولیو راغو په وګو باندې او د اخپی کته په نسبت باندې راخ کړي نو خلکو چې ولیدو نو سبحوا بابي بکرنا سبحان الله دا وی ابو بکر ته یې خبر کو چې نبی رسول الله راغی نو هغه رستو کېده نو نبی رسول الله ته اشاره وکړه چې موږ رستو کېږه په دې خپل ځای باندې ودرېږه نبی رسول الله راغی دا هغه خي طرف ته ودرېده ابو بکر صدیق رضی الله عنه وقام ابو بکر وکان ابو بکر یعتم بالنبي صلی الله علیه وسلم ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې کوم دی هغه ودرېده او نبی رسول الله فجلس عن يمينه کې ناسته خي طرف ته ودرېده نه شو دا ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې هغه ودرېده ابو بکر رضی الله عنه یعتم بالنبي صلی الله علیه وسلم هغه اقتداء د نبی رسول الله کوله نبی علیہ السلام خپل امام جوړ کړ او دې خلق بیا په ابو بکر صدیق رضی الله عنه په اقتداء کوله نو دبا الله اکبر وی نو هغه الله اکبر باندې خلق کته کېده پورته کېده انتقالات کوله نو عبد الله بن عباس رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیہ السلام چې کوم دی هغه اخذا من القراءه من حيث كان بلغ ابو بکر نبی علیہ السلام چې قرات شروع کړو د اخذ نه شروع کو کوم ځای چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه رسیدل په دې مرز کې هغه وفات شو نو اوس نبی علیہ السلام چې د کوم ځای شروع کړل نو هغه غزو چې الته ابو بکر صدیق رضی الله عنه رسیدل نو صفاتها هغه ویلی و نبی علیہ السلام ویل نو کدا فرض وي په دې مقتدی او په امام دوانو باندې نو بیا د من نسمه شروع کړي دا فکر دا و چې د سر نه شروع کړي نو فکر دا و چې د ابو بکر صدیق رضی الله عنه هم سر تر سوده وي او د نبی علیہ السلام هم د سر نه شروع کړل چې د سر نه شروع نه کړه نو خدا دلیل دی په دې باندې دا د مقتدی لپاره صدقه فرض نه دي بل دلیل چې هغه دا دی چې د نبی علیہ السلام نه تاسو شو چې افی کل صلات قراءه په هر مانځ کې قرات د نبی علیہ السلام یاو نو یو سړی وی چې دا فرض وجبت هذه دا واجب د نبی علیہ السلام به وكنت اقرب القوم الیه دا صحابي وی دا کثیر بن مرہ چې نبی علیہ السلام ته نږدې ومه ما دا خبره دی واوریدا چې نبی علیہ السلام دوی چې ما ارى الامام اذا اما القوم الا كفاهم امام چې امامتی کوي د قوم د پاره نو د قوم د پاره د امام د اخرت کافی دی هر سړی د پاره پکار دی دا قرات او چې ته منفردی یوازې بوځي او چې امام ورلکه او امام قرات وای نو بیا ضرورت نشي کنه دغه شری بل روایت راځي جابر رضی الله عنه روایت ده نبی رسول الله فرمایلی دي چې قال كل صلاه لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج لا كل صلاه لا يقرأ فيها بفاتحه الكتاب فلا صلاه له دغه الفاظ برغله الا وراء الامام هر هغه مونږ چې پای کې قرات ورشي د سورۃ فاتحه نو دغه مونږ دا نیمګړی د سپیاز دی خو مگر مونږ دا هغه سړی چې هغه په امام پسې ولاړی نو مقتدی له قرات نشته او بل روایت راځي بلال رضی الله عنه فرمایي چې امرني رسول الله صلی الله علیه وسلم
الله اقرا خلف الامام. ما ته نبی رسول دا امر کړل چې په امام پسې بزنه ولما. دا خو حدیث شو. اوس آثار د صحابه کرامو دغه اقوال دغه عمل سو. نو عبد الله بن عمر تانونه تاسو شو چې امام پسې به سړی قرات لوري. قال اذا صلى احدكم خلف الامام فحسبه قراءه الامام. کله چې سړی تاسو نه په امام پسې موږ کوي نو د امام قرات د لپاره کافی دی. او که یوازې کوي نو فلیقرا نو بیا دې لوري. وکانه ابن عمر لا يقرأ خلف الامام. عبد الله بن عمر ځانه په امام پسې قرات نه لوسته. بل اثر دار چې قاسم بن محمد وی چې کان ابن عمر لا يقرأ خلف الامام جهر او لم يجهر. عبد الله بن عمر ځانه په جهري منظور کې هم په امام پسې قرات نه لوسته، په سري کې هم. عطا بن يسار وی چې د زید بن ثابت رضی الله عنه د قرات خلف الامام بارک تاسو شو لا قرات مع الامام فی شی. په امام پسې په هیڅ شي کې قرات نشته. څلورم اثر دار چې عبد الله بن مقسم چې دی هغه وی چې عبد الله بن عمرو ابن العاص رضی الله عنه د زید بن ثابت رضی الله عنه او د جابر بن عبد الله رضی الله عنه نه تاسو د قرات خلف الامام په بارک فقال لا تقرأ فی شی من الصلاه خلف الامام. مل ولا چې موږ په امام پسې کوي هیڅ شی باندې ولې. ابو وائل وی چې یو سړی تاسو کو د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه د قرات خلف الامام په بارک نو هغه ورته انصت القرآن قرآن ته وخت دا چې پوښیږي. فإن في صلاة شغلا وسيأتيك ذلك الإمام. په دې مانځه کې چې کوم د مشغولتیا ده او د دې ټولو لپاره د دې ټولو نه ستاسو لپاره لکه امام کافی دی. دغه شنه ابو جامره چې کوم دی هغه وی د عبد الله بن عباس رضی الله عنه تاسو چې امام با اقرا والامام بين يدي چې زبل ولما حاضر چې امام زمانه مخ کې ولاړ نو قال لا او نه تحاوی شریف کې راغلی. بل دلیل دار چې ان ناس يقرؤون في الظهر والعصر خلق با قرات کاو د ماسپخین او د مازیګر په منځ کې. فقال لو كان دي عليهم سبيلنا. عبد الله بن عباس رضی الله عنه چې زما په دوه باندې زور چي دي لقلعت السنتهم ما به دود عجبي راويستل به پرې کړی به. ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قرأ فكان قراءته لنا قراءه. نبی علیہ السلام به زمونږ د لپاره موږ کو دا قرات زمونږ د لپاره قرات او سکوت لنا سکوتا او دا چپ پاتې کېدل زمونږ د لپاره چپ پاتې کېدل. عبد الله دا عمر عنه هم دغه شند دا نقل دي دا ابو بکر صدیق رضی الله عنه د عثمان رضی الله عنه عمر رضی الله عنه كانوا ينهون عن القراءه خلف الامام. فاغوي با خلق منا کول د امام نو رسو د قراتنا. او عمر رضی الله عنه خو وی چې یاره کوم سړی چې امام پسې قرات کوي نو زما د زړه دا غواړي چې داغه په خوري کې غټي واجوم غټي. او علی رضی الله عنه فرمایي چې من قرأ مع الامام فليس على الفطره دي او فقد اخطا الفطره ده. څوک چې امام پسې قرات ولي نو د په فطرت باندې نه ده یا د فطري طریقه چې واغی خطا کړه. او شعبی هم دا وی چې ما او بیا بدریان صحابه کرام لیدلی دي چې يمنعون المقتدي عن القراءه خلف الامام. مقتدی به منیکاو د قرات خلف الامام نه امام پسې قرات کول ولای. یو لسم دلیل دار چې امام سرخسی وی چې ډیرو صحابه کرامو دا نقل دي چې هغه کې سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه هم ده. څوک په امام پسې قرات ولي نو د مونږ فاسدیږي نو دا شپږ اشتلای شو. او دا په سعود دي دا حدیث دي دا یو کتاب کې 300 حدیث راغلي. اوس که تاسو دا وایئ چې د نور څه دلایل دي دا نور چې کوي یا قرات خلف الامام نو هغه لپاره هم دلایل دي کنه اس نه کوي نو دا هغه څه دلایل دي هغه نه جوابونه دي. او به تاسو چې بس تقریبا کافي دی دا بس خبره به ډیره وګړي دا شته پوره دي. زمونږ د پات دلایل شته چې په امام پسې چې کوم دی هغه قرات نشته خپل دلایل مونږ وې مونږ به دلیل دي نو خدا او دې مسلې دا ختمې دي. تاسو چې د نور امامانو څه دلایل دي وګورئ خدا کسان ته تنګي کې نو دا باندې ناس دي دا ډېر یو خبره په دې باندې مستقل کتاب نه لیکل شي دا په ټیم په بیړ دی خو زمونږ دلایل مونږ ویو نور چې ویو دا ختمېږي نو
آخري قاعده کړو قاعده کړو کاس پاتې ده قاعده نه دا بیا نه کیږي دا ټول دي دا قاعده کړی او بیا پاتې ده نو بیا کیږي بیا دا دوا نفل شو او دا سلوت فرض شو او دا قاعده پکې نه وکړي دا ټول سره دا بیا نه کیږي نورم دغه خطا شي سړی او بار پاتې ده دا خو قاعده کړو آخري قاعده دا فرض ده دا چې پری دی بیا مونږ نه کیږي اخري قاعده فرض ده ولنه قاعده واجب ده نو بیا چې د رکوع لانه ته هر څو اخرت هر څه چې کړی د دې واپس راشي چې زسه ودی کېخه ټیک مونږ څنګه دا پنځه برکات کې وکړو سره هم اخرت هر څه کې وي خو چې رکوع ادا نه کړی نو واپس راشي او که رکوع ادا سجده دا وکړه او بیا شپږم سره ټاکو خو شرط دی چې د پکې دا اخري قاعده کړی و نو بیا هم ټیک شو دا مونږه چې ځکه هغه کې څالو رکعات د فرض شو دوی د فرض شو خو اخري قاعده نه وکړي دا ټول مونږونه شو دا نه کیږي ربنا صلی الله تعالی علیه Yo le gato un